د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی لا مخلوق سره به وزن د اعمالو نی شوی اعمال به لا وزن شوي نی چې دغې وخت کې به یو فرشته پاسي او هغه فرشته به آواز وکړي چې کومو خلکو ته په دنیا کې غم رسېدلی دی تکلیف رسېدلی دی او مصیبت رسېدلی دی او دوی په هغې تکلیف او مصیبت باندې صبر کړی دی دا خلک دی پاسي وی دا صبر کوونکي خلک به پاسي حالان کې د محشر میدان لوی میدان دی د قیامت ورځ سخته ورځ ده یو روایت کې 50,000 کاله اوږده ده او بل روایت کې 1000 کاله اوږده ده هر انسان به په خپلو خولو په غم او مصیبت کې ګیري نفسي به نو چې کله دا فرشته آواز وکړي چې هغه خلک چې هغوی په دنیا کې صبر کړی دی په تکلیف او مصیبت هغه دی پاسي وی هغه صبر کوونکي به پاسي نو چې کله دا صبر کوونکي پاسي نو هغه فرشته بیا ځان سری کی او دا به روان کی جنت ته کتابونو کې راځي حدیثو کې هر انسان به د محشر په پل باندې دا تیریږي د محشر په میدان کې د پل صراط په پل باندې به تیریږي هغه فرشته به ورسري وي او دا صبر کوونکي دا به نیغ د جنت دروازې ته بوځي حالان کې د دوی اعمال لا وزن شوي نه دي حساب کتاب ورسره شوی نه دی نو چې بوی ځي نو د جنت چې کوم دروانچې دی رضوان د هغه نوم دی نو دا خلک به د هغه نه مطالبه وکړي چې موږ ته د جنت دروازه کولاو کا او موږ جنت ته ور داخلیږو هغه رضوان به ورته ووایي